سلامونه ملګرو. جنید خان ما احمد شهزاد د محمد رضوان حواله سره یو ډیر اهم بیان جاری کړی. دا بیان چې تاسو اورئ، دا سټیټمنټ چې تاسو اورئ، یقینا خندا به هم درشي، ځکه بل طرف ته دا احمد شهزاد دی چې د پاکستان ټیم کې د یارۍ دوستۍ حواله سره خبره کوي. کله چې د پاکستان د ټیم حصہ و هغه ټایم کې پاکستان کرکټ ټیم کې یاري دوستي ټرند چلیدو کنه، په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل چې د کم د محمد رضوان حواله سره خپل بیان جاری کړی دی چې تاسو اورئ خندا به هم درشي. ټونه پیله د په بیان باندې خبره کو، بیا وروسته یاري دوستي پسې زوجي. ټونه نوم د خدا بیان جاری کړی دی چې چېرې زه د پاکستان کرکټ ټیم ټي20 د لپاره سکواډ جوړول غواړم، نو زما په سکواډ کې به د محمد رضوان زه نه وي. دا بیان چا جاری کړی؟ دا احمد شهزاد جاری کړی دی چې رضوان زما په خیال د ټي20 کھلاړي نه دی. ټي20 کھلاړي د رضوان حواله سره که زه خبرو کوم، منم د محمد رضوان سټرایک ریټ لږ کم دی، خو په ټي20 فارمیټ کې د پاکستان د طرف زیات چکې چې وهلي دي هغه محمد رضوان والدي. هغه نه پس بیا شاهد افریدی هم په دغه ریکارډ کې موجود دی، محمد حفیظ هم په دغه ریکارډ کې موجود دی، فخر زمان صرف کرنٹ ټیم کې فخر زمان نه چې په دې ریکارډ کې په ټاپ 5 کې موجود دی. نور پکې یو کھلاړي هم د پاکستان کرکټ ټیم کې نشته چې هغه د پاکستان لپاره په ټي20 فارمیټ کې زیات چکې وهلي دي. صرف که کوېسچن ریس کیږي هغه د محمد رضوان په سټرایک ریټ باندې ریس کیږي، او هغه لګیا دی محمد رضوان چې کوم دی خپل سټرایک ریټ امپروف کوي. هم تاسو به کتلی وي تیر شوي څو میچونو کې محمد رضوان ډیر تیز بیټینګ کړی دی، خپل سټرایک ریټ کې هغه امپروومنټ راوستی دی. نو دا خو د احمد شهزاد بیان دی. حواله سره تاسو څه وایئ؟ دا رای را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. اوس پر راشو احمد شهزاد دا خبره هم ډیره زیاته کوي چې بابر اعظم په یارۍ دوستۍ باندې په ټیم کې کھلاړیان ایستلي دي. دا کم کھلاړیان چې د سره په ټیم کې دي دا د بابر اعظم خپل فرینډز دي، نو د ایستلي دي. د پاکستان کرکټ ټیم کې یاري دوستي چې کم ټرند دی نو هغه چلیږي. نو د احمد شهزاد حواله سره بدل زه دا وایم چې احمد شهزاد کله د پاکستان د ټیم حصہ نو هغه ټیم هم په ټیم کې یاري دوستي چلیدل. چې کله شاهد افریدی د ټیم کپتان، نو شاهد افریدی، احمد شهزاد، عبدالرزاق، شعیب اختر، عمر ګل، دا 15 کھلاړیان هغه ځان سره ساتلي وي. شاهد افریدی به دغه 15 کھلاړیان ځان سره ضرور په سکواډ کې، په ټیم کې، په سیریز کې، په ورلد کپ کې، هر قسم سکواډ کې به شاهد افریدی دا کھلاړیان ضرور ورچول. عمر ګل باندې خبرو کوم په خپل پرفارمنس باندې د ټیم حصہ وا، شعیب اختر په خپل پرفارمنس باندې د ټیم حصہ، عبدالرزاق په خپل پرفارمنس باندې د ټیم حصہ، احمد شهزاد هم د پاکستان لپاره ښه سکورونه کړي دي. خو احمد شهزاد نه پس چې کم کھلاړیان د پاکستان کرکټ ټیم ته راغلي دي نو هغه د احمد شهزاد نه زیات ښه دي. اوس کچېرې تو وې چې یو کھلاړي ډراپ کوم او احمد شهزاد ټیم ته راولم، نو کم کھلاړي به ته احمد شهزاد د لپاره ډراپ کې؟ فخر زمان به ډراپ کې، رضوان به ډراپ کې، کنه بابر به ډراپ کې، کنه عثمان خان به ډراپ کې، کنه سایم ایوب به ډراپ کې، کنه افتخار چاچا به ډراپ کې، کنه محمد حارث به ډراپ کې. کم کھلاړي به د لپاره ته ډراپ کې چې ته د ټیم ته راولېږي. نو زما په خیال د پاکستان کرکټ ټیم کې داسې یو کھلاړي هم نشته چې هغه د لپاره د احمد شهزاد د لپاره ډراپ کې او د ټیم ته راولي. د ټیم کې زه جوړیږي نه جی. او زه خپل هم فین یم، ښه کھلاړي دی، په ټایم باندې ښه پرفارمنسز ورکړي د پاکستان لپاره، ښه فیلډر هم، ښه فیلډینګ به کول په پوینټ کې، سپیشلی په کاور کې یو ښه فیلډر و جی، ښه کھلاړي. خو اوس کرنټلی چې د کمې خبرې کوي نو هغې سره بعضو خبرو سره زه نه اګري کېږم جي. نو دا اپډیټس په ویډیو کې ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام جي.